اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا كلنا علما نافعا وعقلا كاملا وذهنا زكيا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا ونفسا مطمئنة وعناصرا معتدلة وبدنا صالحا ورزقا حلالا مباركا واسعا بغير حساب. اللهم أوصل وبلغ صواب ما قرأنا إلى روح سيدنا ومرشدنا غنديوبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأوصلهم الله سبحانه إلى أقصى ما يتمناه وأفاد الله من بركاتهم وتوجهاتهم العالية. اللهم استقمنا على طريقتهم اللهم استقمنا على طريقتهم يا الله جل شانه درس كل بار مقدس کی قبول منظور کی الله جل شانه دا نحوی دوران الله پاک دې د پاره د قرآن عظیم الشان او د حدیث مبارک او د فقه شریف الله پاک دسترس وګرځي او الله پاک د هغه خادمان وګرځي. الله جل شانه باقی پن کې الله پاک ته دسترس ورکی الله پاک ته مهارت ورکی الله پاک زما سره د ټول طالبانو علم نافع نصیب کی الله پاک سلوک کی کامیاب کی الله پاک د خپل زمانه الله پاک لولي اولیاء تی جوړ کی او الله جل شانه د خپل زمانه دی علماء راسخین جوړ کی او الله پاک موږ ته په حق عقیده باندې الله پاک استقامت را نصیب کی او الله پاک د غونډیو مبارک درنجي بلند کی الله پاک دا مبارک په لار باندې موږ ته استقامت را نصیب کی الله پاک مبارک سبا درجه بلند کی الله پاک دا مبارکان موږ ته په لار باندې استقامت را نصیب کی الله پاک دا مبارکان درجه بلند کی الله پاک زموږ سي معاونت شامل حال کی الله پاک دا مبارکان په شفاعت کې مراولي الله شنو زموږ مور خپل ته مغفرت نصیب کی الله پاک زموږ ورونو ته زموږ خويندو بچو ته الله پاک اهل عیال ته الله پاک مغفرت نصیب کی الله پاک بچیم کامیاب کی الله پاک نیکان صالحان وګرځي الله پاک علماء راسخین دي جوړ کی الله جل شانه زموږ ظاهر باطن خیر نصیب کی الله پاک ایمان سلامتی زموږ ټول په نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم صل علی سيدنا